الرحمن الرحیم. امید دی چې تاسو به ښه خوشحاله وئ. نن موږ تاسو د یو شخصیت خواته بیو چې تاسو به یې پېژنئ. د هغو تعلق بټګرام سره دی او ډېر انساني خدمات یې کړي دي. نو راځئ موږ سره چې هغو ته بسم الله الرحمن الرحیم. زیم شفیق تیشانی. امید دی چې تاسو ټول به ښه خوشحاله وئ، صحت به ښه. نن موږ یو داسې شخصیت خواته راغلي یو چې هغه څومره خلک چې په دې کیمره باندې موږ ګوري، زه امید لرم چې هغه ټول به یې پېژني، ځکه چې د هغو خدمات د چا نه پټ نه دي. هغو په مختلفو شعبو کې په بټګرام کې خلکو سره تعاون کړی دی. که هغه د جومات په سلسله کې جوماتونه جوړیږي، که هغه یتیمانانو سره مرسته یې تعاون کولی، لاره جوړیږي یا سړک جوړیږي یا نور د غریبانانو د راشن دغه شو او کوی شله د اوبو مسایل شله. نو په دې خدماتو باندې زما یقین دی چې تاسو ټول به پېژنئ. نن موږ د هغو خواته راغلي یو، هغو نه یو څو تپوسونه کوو. په بټګرام کې د هغو ما لوکل سطح باندې کار چلیږي، خو دلته هم په جده کې د هغو ډېر کار چلیږي. دلته چې کوم خلک د لاکډاون د وجې په دیرو کې ناست دی، کارونه یې نشته، نو هغو بله هېڅ وسیله هم نه. او بله خبره زه تاسو ته یو دا وکړم چې دلته ډېر خلک داسې دی چې هغو ته ډېرې مسایل پېښ شوي دي. مثلا هغو د بلډینګ نه ارتاو شوي دي، هغو ته داسې یو مرض راغلی چې هغو سره پیسې نه، نو مولوي صاحب هغو د ځان رسولی او په هغه سخته کې هغو له هغه پیسې پیدا کړي دي، د هغو د هغه هسپتال پیسې ورکړي دي. نو دې خدماتو باندې موږ دوی ته خراج تحسین هم پېښ کوو او دونه یو څو تپوسونه کوو د دې حوالې سره هم او د بټګرام حوالې سره هم چې هلته دوی څه هلې ځلې روانې دي. السلام علیکم جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه د دې حوالې سره راته لږ ووایئ. دلته لاکډاون شروع دی، خلک په دیرو کې ناست دی، کارونه نشته، نو ستاسو دلته چې کوم خدمات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه غټه مسله خو دلته موږ ته پېښه ده. ما خو دا سوچ کوو چې دا حالات چې رالل او زه په 12 تاریخ باندې رالم اسلام آباد ته، ما شپږ ورځې کور وښکل وي. بیا په 15 تاریخ باندې ما اجازه ملاو شوه دمام په دمام کې موږ ونیولو، ښه په یو 5 سټار هوټل کې کورنټین کړو. نو زه ډېر زیات خفه وم، یاره مای چې د بټګرام کې وې د خلکو سره، لیکن الحمدلله قدر الله ما شاء. زه اوس ډېر خوشحاله په دې یم چې موږ ته د دې نه حالات د بټګرام د حالاتو نه زموږ حالات دلته ډېر خراب، ځکه چې دا نوجوانان هلکان دي. اوس چا به جلۍ کوله، چا به روخمونه لګول، چا به ټاورو کې کار کوه. اوس کارونه بند، بار سړی وتې نه شي، کرفیو ده. نو چې دا لږ کارونه کې دا خو ټول موږ دیاړیګر خلک وو دلته کې. نو موږ ته ډېر زیات، ما ته خو زه خو د دې هلکانو باره کې ډېر زیات د نوجوانانو باره کې، ځکه چې دا خو داسې خلک دی، دا خو داسې نوعیت خلک دی، چا نه پیسې خو هم نه شي غوښتې. زه به تاسو یو لنډ غوندې مثال درکړم. بېګانه دلته کې موږ اول نه خو موږ دا کار وکړو چې موږ لا چا د مینا نه د بنک اسلامي یو 1.5 سل کارټونونه غوښه راوړوه. یو کارټون کې روغ ګډ تقریبا 100 کیلو وه. نو موږ هغه په بني مالک کې موږ دا به دله نورې راړم، نو موږ بني مالک کې تقسیم شروع کړو. د هغې تر عزیزي پورې رالو، بوادي زمونه پاتې شوه په لغه. بیا د هغې خلکو د هغه خو ډېر صفا شي او خلکو غوښتله. بهرحال موږ له به خلکو بیا سامان راړم هله زموږ د مدرسې ته. نو بېګان مثال در بېګانې در کوم پرون یو سړي 15,000 ریال راوړی، دې سامان واخله، د چا ټپېره دی کورونو کې د ښځو لا زموږ زه کې زه غریبي محله کې پاتې کېږم، نو د غربت احساس راسره شي، ځکه چې د غریبانو منځ کې اوسېږم. نو ما ورته داسې کار زه نه کوم. ولې؟ ما دې خلکو له د پیسو ضرورت شته او دوی له دغه ضرورت دی. د بجلی بل وله ورکړه، دوی له د کوارټر کرایه ورکړه. اوایل دي چینی او روجي دغه چې دي څه ورته دا خو دوی ته خلک راړي دلته که په دې محله کې چې دنیا مخلوق او دا ښځې دا تورې ښځې چې دا بیا یې خرڅوي، ما یې دغه هلکان ورکړه چې استري کړي کپړې اغوستي کور کې دننه ناست یې اوږې ته کوي. ولې کار لغوتې نه شي، بار کار خو نشتي. نو زموږ الحمدلله ولي ښه ده. تاسو په خدای یقین وکړئ چې د کراچۍ نه ما ته ټلیفون راغی چې په کیلو 7 کې 3 هلکان دي، هغه اوږې دي.
چې لاړم واقع هغه دقسې یو کرفیو لګېدل وه نو زموږ خو زبري ښه دا بل زموږ دوکانداران دي نو موږ له یو بل سره څه دغه وکړي لیکن دلته په عموما ډېر بد حالات کې تاسو دعا کوئ چې الله رب العزت دا خراب حالات ښه کړي ښه کېږي به انشاءالله قرآن کې خدای پاک وایي چې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا بېشکه یوې سختۍ سره دوه دغه راځي علما دا خبره زما اوري دوه راحتونه راځي دوه خوشحالۍ راځي نو موږ ته به انشاءالله ډېر دا حالات خدای پاک ښه کوي او دا به ټول عمر بد نه انشاءالله خو بهرحال زموږ دلته چې څه کار کېږي خو چې موږ کوو ملګرو سره زه په دې خوښ یم چې د دې سړو سره دلته کې دېره یم چې صورتي په دې خوښ یم د خپلو کشرانو سره دلته کې دا وخت څنګه تېرېږي دوی سره چې څنګه تېر شي دا به ښي انشاءالله ټیک شو د بټګرام په حواله څه وایي چې هلته تاسو عموما موږ ګورو چې په ډېرو ځایونو کې ستاسو پیسې هم ورکړي دي نه بټګرام په حواله کې زموږ پروګرام چلیږي نو هغه چلیږي هغه دې ورځو کې بند شوي ځکه چې زموږ دا ډونران زیات دي مکې هوټلوالا دي هوټل خو چلیږي نه لیکن بیا موږ زه اول ځل زما چې کومه تمنا وه زه صفا خبره کوم زه د چا لحاظ نه ساتم هغه دا وه چې د ریلیف داسې یوه اداره جوړه شي چې د بټګرام خلک پکې ساچي جی زه ډېر خوشحاله شوم د ټول نه مخکې دا فیاض چې کوم پروګرام دغه نه شروع کړ د ډوډۍ خلکو له ډوډۍ ورکوله زه فیاض ته او دغه ملګرو ته عبدالباري ته بخزاده ته ټولو ته هرکلی وایم دوی مبارکباد ورکوم که نه ما ډېر کوشش وکړو چې زه دوی سره یو ښه تعاون وکړم لیکن هغه به خدای پاک نو مقرره کړي لیکن خلکو وکړو دې کې کمال دا وشو چې دې کې د بټګرام خلکو خپله حصه واچوله اصل کې موږ راکئ منتعدد شي رښتیا به وایو په راکئ زلزلې موږ په راکو راکه جي ما یو شی راکه ما راکو ولا خلکو اوسه پورې موږ چې مالدار نه مالداره خلک کومه زموږ مالدار د بټګرام خیرات زیات خوړل دی رښتیا رامنځته وایي نو دې کې دا یو کار وشو چې د بټګرام خلکو دې ته توجه پیدا شوه د هغې نه وروسته بیا مومن شاه یو پروګرام جوړ کړ خوشحال یتیم د مولانا عطا محمد دیشاني په قیادت کې هغه ډېر ښه دی څه ورته وایي د عبدالبرشاه هم یو پروګرام شروع کړی او دې پله زمونږ ډي آی جي صاحب چې کوم پروګرام شروع کړی خو د ټولو نه سبقت حاصل کړ دا شی دې سره دا لار کولاو شوه چې د بټګرام خلک موږ په دې عادت شو چې واخله دا زما کارونه چې موږ کوو دا موږ کارونه تاسو په خدای پاک یقین کېږي چې زه دې کارونو ته ډېر خوشحاله ځکه نه یم چې دا خو د بار ناراضي خبره دا به برشي لیکن اکتفای ذاتي چې ورته خود کفالت هغه په دې کې دی او بیا خاص کر کې د فیاض دي دوی چې د یتیمانانو د ډوډۍ دا پروګرام جوړ کړی دا یو نوی شی دوی متعارف کړی او زموږ چې څه تعاون کېږي هغه به کوو انشاءالله نور زموږ پروګرام د لاندې کار چلیږي تاسو دعا کوئ چې څوک وري تاسو بل کوم چې د دې ځای د خلکو حالات ډېر خراب دي هغوی هم تاسو سره دغه کوي چې د دې ځای چې کوم مسافر دي پاکستاني زموږ خلک پښتانه بټګرام والا نو هغوی هم تاسو سره په دې هکله دغه کوي چې یاره موږ سره امداد وکړئ یا د هغو حالات هم تاسو تپوس مپوس کوئ د هغو حالات څنګه دي الحمدلله ګوره دا زه چې په دمام کې وم زه په کورنټین کې بند وم ما معصوم خان ته ټلیفون وکړو چې دا وړوکی روح الله چې دی جوړی دی وفات شوی دی او دا جهازونه نشته دی دقه دی کې وسپارئ امانت ځمکې ته حواله کړئ دا مه کوئ بیا مې بار بار دغه پلار سره خو رابطه نه وکړې بیا دوی وایي چې ته امبیسۍ والا ته زه لاړم ما دغه قونسل د ویلفیر چې و هغه وایي چې بالکل کوم جهاز چې لیدلی به ځای ورکوئ نو کوم جهاز چې تای کړی مړو ځای نشته بیا چې راتلونکي بل شیډول ته به انتظار کوئ بیا دوی وایي چې موږ له خو دوی یونیورسي راکړله د پاکستان د لېږلو خو ته دوی ته ووایي چې موږ داسې یونیورسي راکړي چې موږ یې دلته کې دفن کړو زه لاړم ما هغه واخېسته موږ د خپلو حالاتو نه کم از کم د خپلو ملګرو د خپلو دوستانو د خپلو کشرانو د حالاتو نه ځان خبرومه او دې وخت کې خو نور کار نه کېږي نه بار موږ تللی شو لیکن جده کې چې څه شی زموږ لاس ته راشي نو ونحن بمال الاکرمین نجودو شاعر وایي ونحن بمال الاکرمین نجودو موږ سخا کوو خو د بل په مال هغه موږ کوو الحمدلله چې څه شی میلاویږي نو هغه موږ کړی دی بیا به کوو انشاءالله او دا کوم چې بل جي د بټګرام په حوالې سره لکه دا حالات چې دي اوس هم هلته خلکو روزګارونه هم نشته بل یو قسم پریشاني ده د پریشانۍ باره کې څه وایي خلکو ته ذهني یو دغه جوړ شوی دی چې دا وبا به څنګه ختمیږي دا دې باره کې اسلامي زه خو دا وایم چې د بټګرام خلک د وبا نه خو بالکل نه خبره دي ولې چې پال نشتي پرهیز نشتي احتیاط نشتي وروره نو زه وینم چې خلک سینې میلاوي او زه وینم چې خلک په جنازو کې دومره غټ شرکت کوي
او زه وینم حالانکې دا داسې دشمن دی ګوره د وبا باره کې حضرت عمر رضی الله عنه شام چې فتح شو نو ابو عبیده بن جراح دې راوغوښتې ته هلته پته ولګېده چې وبا ده نو هغه ابو عبیدې ته خط ولیکه رضی الله عنه ته چې ته ماله پکار دي تاسو زه مشوره کوم هغه زه اوس نه راځم زه نه راځم دا دوه خبرې د بدنام خلکو یا ساتي وبا چې په کوم ځای کې راله هغې ځای ته تلل او د هغې ځای نه تلل دا دواړه ممنوع دي ولې د هغې ځای نه چې ته ځې نور خلک به خراب کړي بار او هغې ته تلل ځکه ښه نه دي چې هلته کې متعدي مرض دی دا داسې دشمن دی چې دی په سترګو نه ښکاري او موږ ته داړو دشمنه ده مړه هغه یو سړی ووی سړي یو میډیا روم تپوس کوو شفیقه په صحابه کې وایي چې تاسو د کورونا باره کې څه هغې پرې مړه کورونا څه شی دی په خدای توکل کالو خان کې به رده کې څلور مړي کېدل او سړو څوک مړي نه وي نو موږ دې وبا سره عقاړې وکړي زموږ حکومت زموږ د بډګرام ادارې چې دی کوم کار چې کړلی زه په ګوته کوم نه کوم کار چې زموږ ادارې کړلی موږ سره د هغې نتایج موږ ته رسي اوس تاسو لیکلي خلک قومونو ته دا ویم چې د خدای لپاره د خپلو غریبانو خیال وساتئ او حالات د خدای پاک سم کړي لیکن بدو حالات ته ځان تیار کړئ بدو حالات ته ځان تیار کړئ سبا بد حالات راځي نو موږ به څنګه موږ خو دلته په سفر کې موږ ټولونه زیات مسافر یو زموږ دا بچي دلته چې دي دا ګوره څنګه ښایسته ښایسته هلکان ناست دي لیکن دا ټولونه زیات زما خو دوی سره ډم خطر چې خدای پاکه دوی به بیا کلي کې به د دوی به که دا حالات دلته سخت شي اجازونه نشته دی او کار د دوی نشته دی دوی به دوی پیسې کومه کوي که نه نو زه دلته اریان یم چې اوس دا موږ داسې خلک یو چې نن موږ 15 شپېتو کورونه ډېرو مال تقسیم کړه که نه ایله پوره شي بس خلاصه شوه د ټاکوټ ته غاړې نه شي کوو 50 ډېرې راغلي نو زه دا خلک چې دا خو سوال خلک نه دي خو چې سهار دا ټاکوټې زه به ماښام نه 200 ریاله راوړم څه ضرورت و لیکن په موږ باندې بد حالات راغلي دي موږ به خو داسې وي چې دا لږ چې دی به خپل کور ساته دی لږ به خپل کور ساته ټولو خلکو را اوس دلته موږ ځان نه شو ساتلی بهرحال موږ د الله د ذات نه دا امید ساتو زه ډېر خوشحاله یم چې دوی سره دلته کې پاتې شم ټیک شو ډېره مهرباني دي ستاسو د ټیم او بیا به انشاءالله راځو او تاسو چې کوم نیک کار روان کړ دی دا انشاءالله جاري ساتئ الله یې تاسو ته د دې اجر راکړي او اجازت غواړو بیا به انشاءالله تاسو دواړو ډېره ډېره مهرباني ټیک شو